بسم الله الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام حضرات، د مولوی وحید الله وحدان صاحب یو کلیپ چاره تلیږلی و. باید چې وحدان صاحب د خپل خبرو د بیانولو نه مخکې دا سوچ وکړي چې آیا کم شرایط او کمی خبرې زه ذکر کوم، آیا زه په خپله په دې شرایط او د دې خبرې مصداق یم او کنه. اول خدا خبره کوي چې ما ته وایي دی ماشوم دی، او بل طرف ته د پیر صاحب د خبرې جواب په خپله کوي وحدان صاحب. نو آیا زه که ستا په نس باندې کشر یمه، خو ته خو هم د پیر صاحب نه کشر یې، ته بیا د پیر صاحب جواب ولې کوي؟ باید چې د پیر صاحب جواب خضریات صاحب وکړي، او که زمونږ جواب ته کوي خیر دی، او که نه ستا نور ملګري وي هغې دې وکړي. خو بهرحال د پیر صاحب د خبرو وضاحت کولو ته هم ضرورت نشته، ځکه چې هغه ټوله دنیا پیژني علمي اعتبار سره. بهرحال دلته مسلمانانو ته به یو اهم پیغام ورکمه، او خصوصا د پنجپیري طالبانو دپاره به طور یو نصیحت چې وګورئ تاسو چې یو طریقه د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو وي، او بله طریقه د خوارجو وي. چې آیا ستاسو په دغه درسګاه کې ستاسو دغه مشران د اهل سنت والجماعت طریقه اپناو کړې ده، او که نه د خوارجو طریقه اپناو کړې ده؟ د ټولو خبرو مطلب دا چې د مسلمان شان دا دی چې کله په قرآن مجید کې یو مجمل خبره ذکر شي، مجمل په معنی د اجمال سره، یعنی یو خبره اجمالا ذکر شي، نو هغه خبرې وضاحت یو انسان د خپل ذات طرف ونه کی، بلکې د هغه اجمال تفصیل د پاره سنت طرف ته رجوع وکي، رسول الله احادیث طرف ته رجوع وکي. او دغه خبره دا حضرت شاه ولی الله محدث دهلوی رحمه الله په حجت الله البالغه کې هم بیان کړی ده چې کله په قرآن مجید کې یو خبره ذکر شي، په قرآن مجید کې یو بیان راشي او دا بیان اجمالا وي، یا داسې یو خبره ذکر شي، یو داسې لفظ ذکر شي چې هغې معانی هغه ګڼ وي، بیا د انسان دپاره لازم او ضروري ده چې دی د سنتو طرف ته رجوع وکړي، رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته رجوع وکړي، چې احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن دغه اجمال وضاحت څرنګه بیان کړی ده، هغه شان بیا انسان مخکې بیان کړي. دویمه خبره دا ده چې همیشه د اهل خوارجو د حضرت علی رضی الله عنه په دور کې کم خوارج چې وو، هغې هره خبره بالکل ډایرکټ د قرآن مجید نه راغستله، د سنتو طرف ته به هغې نه تلل، بلکې هره خبره چې کول هغې په وی چې دا په قرآن کې داسې راغلی ده. نو نن سبا موجوده دور کې دغه پنجپیري ملګرو ته هم وایم، خصوصا طلبه کرام ته به طوري د نصیحت په توګه باندې وایم چې کله هم ستاسو مشران خبره کوي هغې داسې وایي چې دا په قرآن کې راغلی دی. اوس اجمالی یو خبره وي، په قرآن کې به د یو لفظ ګڼ معانی احتمال به وي، خو بیا هم پنجپیریانو دغه مشران د خپل منپسندګي او د خپل د خوښي او د خپل د فایدې دپاره خپل د مرضي معنا بیانوي، سنت طرف ته دي نه ځي. حالانکې دا طریقه د خوارجو ده، دا د اهل سنت والجماعت د مسلمانانو نه ده. کله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه په دور کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې کله د خوارجو سره مناظرې دپاره تک کوو، نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه یو لوی علمي انسانو چې رسول الله فرمایل چې انا مدینة العلم وعلی بابها، چې زه د علم خار او علی رضی الله عنه د هغې دروازه ده. دومره یو علمي شخصیت. هغه به حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته به یو نصیحت کوله چې ابن عباس خبردار چې کله هم د اهل خوارجو سره ته مناظره کوي په قرآن باندې چرته هم ورسره بحث مه کوه. خوارج به درته هم دقه وایي چې راشه په قرآن باندې خبره کوو، لیکن حضرت ابن عباس ته به ورسره بحث د سنت نه کوي. جب وہ آپ سے قرآن کی بنیاد پر، جب وہ آپ سے قرآن پر بات کرنا چاہے، وہ آپ کو دلائل میں قرآن پیش کرے، تو آپ ان کو سنت کی طرف لے کے آؤ، آپ ان سے بات کرو سنت پر. ځکه چې د قرآن وضاحت دا ملاویږي په سنتو کې، د قرآن وضاحت ملاویږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوال، په افعال او په احوالو کې، نه کې د دې زمانې یو کس د قرآن په معنی او په مقصد پوهیږي. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث هم دی، من قال فی القرآن برائه
فقد اصاب فقد اخطا. چا چې په قرآن مجید کې د خپل ذهن مطابق د خپل رائے مطابق یو معنا بیان کړله، یو خبره د قرآن د خپل ذهن مطابق بیان کړله، دا خبره که 100% درست هم وي بیا هم دغه انسان ته ګناه ملاویږي چې د خپل عقل او د رائے څخه د کار واغستله. نو مطلب می دا چې کله هم یو انسان قرآن بیانوي دی به د خپل قابلیت، خپل ذهانت، خپل مطالعه دا باندې استعمالوي، نه بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو طرف ته رجوع کوي. نو وحید الله وحدان صاحب د دې ملګرو ته د نصیحت په تور باندې دا وایم چې هر خبره په قرآن باندې کول او د قرآن کې کم اجمال بیان شوی وي، په قرآن مجید کې د یو لفظ ګڼ معنی او احتمال وي، هغه لفظ تشریحات د خپل ذهن مطابق یا د خپل مفاد مطابق یا د خپل د ډلې د دفاع لپاره هغه معنا بیانول دا د قرآن او د حدیث د تعلیماتو خلاف دی، بلکې دا د هغه اهل خوارجو عمل دی. نو ټولو مسلمانانو ته هم وایم، خصوصا پنجپریانو ته هم وایم چې کله هم تاسو قرآن بیانوئ خپل د مرضی معنا مکوئ، چې کله هم قرآن بیانوئ تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو طرف ته رجوع وکئ. دغه شان د وحدان صاحب ته هم وایم چې ته خو ځان ته لوی عالم وای، باید پکار دا چې ستا په دغه کلیپ کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک بیان شوی، چرته د یو صحابي قول بیان شوی، چرته د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د اکابرین د اسلافو نه یو خبره تا نقل کړو، نه صرف اوږد کلیپ دی کړی دا، هغې کې د خپل د زړه مطابق کومه خبره چې تا ته صحیح ښکاري اگر که هغه د قرآن او حدیث خلاف ولې نه وي هغه خبرې بیان دی کړی ده، دا خو مناسب نه ده، بلکې باید مونږ اهل حق یو او مونږ چرته هم د یو چا سره حسد او بغض او کینه دا مونږ بالکل نه لرو، بلکې مونږ د حضرت علی رضی الله عنه په دې قول باندې عمل کوو چې انظر ما قال ولا تنظر من قال. دې ته مه ګوره چې دا څوک لګیا دی، بلکې دې ته وګوره چې دې لګیا دی، دې څه وایي، دې خبرې ته وګوره. مونږ خو نظریه زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی که چرته د یو اهل باطل ډلې نه، د دې دور د معتزله ډلې نه، د دې دور جدید مشرکانو د ډلې، د دې ډول د کرامیو د معتزله د ډلې څخه هم یو انسان حق او سچ خبره وکي مونږ هغې خبرې تایید کوو. اگر که زمونږ ملګري بالفرض که زمونږ خپل ملګري یو حق خبره خلاف ورزي کوي، یو غلطه خبره کوي، مونږ د خپل ملګرتیا په بنیاد باندې د خپل ملګري دفاع نه کوو بلکې مونږ هغې باندې هم رد کوو. باید چې پنجپریان هم دغه نصیحت څخه فایده واخلي چې چرته هم د خپل مشرانو د غلط خبرو دفاع ونه کوي، چرته هم د خپل مشرانو غلط خبرو دفاع ونه کوي، بلکې که حق خبره که ستا مشر وکي که ستا مشر نه وي هغه وکي، د حق خبرې ډله وکړه. د قیامت پر ورځ باندې ستا حق خبره او د حق ملګرتیا تا د جهنم د عذاب نه بچ کولی شي، لیکن د قیامت پر ورځ باندې په دغه قبر کې د خپل مشر دفاع چې په باطله باندې وي، د خپل د ډلې دفاع چې په باطله باندې وي، دا دفاع ته جهنم ته خو رسولی شي خو جنت ته تا نشي رسولی. له دې بنیاد باندې د حق سره ملګرتیا وکئ، د حق پرستو تایید وکئ، د اسلاف، د اکابرین، د ائمه مجتهدین، د صحابه کرام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقوال، احوال، افعال په هغه باندې تګ وکئ، په هغه باندې کلکه منګولې ولګوئ، هغه کلک ونیسئ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه علاوه د یو چا شخصیت دومره دفاع مه کوئ چې دغه دفاع دې تا شرک ته ورسوي، د توحید په نوم باندې په شرک تاسو مبتلا نشئ. والله رب العالمین دې ټولو مسلمانانو ته پوهه ورکړي. دویمه خبره دا هم یاد ولرئ بطور د نصیحت پنجپری حضرات چې وګورئ چې کله هم یو انسان د احادیث د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم څخه انکار کوي، دی چرته هم ډایرکټ د حدیث نه انکار نشي کولی، ځکه که ډایرکټ انکار وکي دا پوهیږي په دې باندې چې خلک په ما باندې پوهیږي چې د رسول الله د احادیثو څخه انکار وکړو، د ډایرکټ د رسول الله د حدیثو نه انکار نه کوي بلکې د یو حربه استعمالوي. اول به د قرآن مجید د الله رب العالمین کتاب دا به د خلکو ته داسې مخامخ کی او بیا سر روایت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روایت راواخلي په کومو باندې چې کم علم حضرات یا په کومو باندې چې عوام نه پوهیږي هغه روایت به راواخلي. دلته به د قرآن
مبارک یو آیت مبارک به پیش کې الته به د حدیث مبارک نه یو حدیث مبارک به راواخلي او په ظاهر باندې د قرآن او د حدیث په خپل مابین کې به ټکراو ثابت کی او بیا خلکو ته به ووایي چې بای د دې حدیث د قرآن سره د دې قرآن مجید دی آیت سره تعارض دی تضاد دی اختلاف دی او بیا د عوامو په ذهن کې د یو چال یو خبره اچوي چې بای د قرآن په مقابله کې کومه خبره هم راشي دا نشي منلی لہذا دا حدیث د قرآن خلاف دی دا حدیث مونږ نه منو دا د پنځپیرانو غټ چال دی ډیر احادیث د سماع الموتى په موضوع باندې د حیات الانبیاء په موضوع باندې استشفاء په مسله کې څومره مسائل دعا بعد سنت څومره مسائل چې په دې ټولو کې پنځپریان خپل دغه طالبانو ته څوک چې په قرآن او په حدیث باندې مضبوط گرفت نه لري یا عوامو ته چې په قرآن او په حدیث نه پوهیږي هغې ته اول دغه خبره وکړي چې بای کومه خبره د قرآن خلاف وي هغه رد کولی شي بیا به یو حدیث واخلي چې د پنځپریانو د ډلې خلاف وي هغه حدیث به د قرآن د آیت سره به ظاهر تعارض پیش کړي تضاد به پیش کړي اختلاف به ثابت کړي عوام او طالبان خو خاص پې نه پوهیږي کنه بس بیا به چې بای دا حدیث د قرآن خلاف دی دا حدیث مونږ نه منو کنه حیات الانبیاء مسله هغې نه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو انکار نه وکړي په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم اقرار کوي په خپل د الله رب العالمین کتاب په دې باندې گویا شوی ده په خپل امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هغه په دغه مسایلو باندې بهترین وضاحت کړی ده لکه په مسله د اعاده الروح باندې لکه په مسله د عذاب فی القبر په دې باندې هغه وضاحت کړی ده لیکن دغه پنځپریان نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره مني نه د اکابرینو د اسلافو د صحابه کرامو خبره مني نه بلکې د دې ذهن سازي شوی وي چې کومه خبره پنځپری مولا وکي اگر که هغه د قرآن او حدیث خلاف ولی نه وي دغه خلکو ته هغه حق ښکاري ځکه چې د بچپن نه د دوی دغه شان ذهن سازي شوی وي نو وحدان مولا ته هم وایم چې مولوي صاحب محترمه ګوره داسې چل مه کوه چې د خوارجو په شان عادت کوي چې د قرآن او د حدیث معنا د خپل طرف نه بیانوي دي طالبانو ته او ذهنونه یې ګډوډوي او بل دا چې په ظاهره باندې یو حدیث د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم واخلي بل د قرآن مجید د الله رب العالمین یو کتاب نه یو آیت مبارک واخلي بیا په ظاهره باندې اختلاف جوړ کړي بیا حدیث رد کوي نعوذ بالله او بیا وایي چې دا خو د قرآن خلاف دی چرته هم یو حدیث د قرآن مجید خلاف نه وي دا ناممکنه خبر دی چرته به یو حدیث د قرآن خلاف راشي نه ستاسو او زمونږ عقلونه دا به عاجزه شي د دې خبرې نه چې د قرآن او حدیث په خپل مابین کې آیا اختلاف دی که اتحاد دی په دې باندې زموږ ذهنونه نه خلاصیږي په دې باندې ستاسو دماغ کار نه کوي له دې وجې نه به ظاهره تاسو ته اختلاف په قرآن او د حدیث په مابین کې ښکاري هغې دپاره هم الله رب العالمین رجال پیدا کړي دی په علمای دیوبند کې هغې طرف ته تاسو رجوع وکئ به ظاهره چې څومره اشکالات ستاسو وي څومره اعتراضات ستاسو وي په احادیثو باندې چې بای دا حدیث د قرآن دی آیت خلاف دی هغه رد کومه صرف د یو منټ دغه موبایلونه سیر ته کېږدئ په فیسبوک باندې دغه رد بد ویل پرېږدئ د اکابرین علمای دیوبند د کتابونو طرف ته رجوع وکئ بیا به درته پته ولګي چې دا حدیث د قرآن خلاف دی که قرآن سره برابر دی خو ستا دماغ پې کار نه کوي وحدان صاحبه آینده کې لیے داسې مهرباني وکړئ چې کله هم تاسو کلیپونه کوئ باید چې په خپل کلیپونو کې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړي د صحابه کرامو اقوال بیان کړي خپل ماشومانو ته خپل دغه طالبانو ته سمه لار وښایي نه کې ته خپل دغه واړه ماشومان دغه طالبان ته نور هم ګمراه کوي الله رب العالمین دې مونږ ټولو مسلمانانو ته په دې خبر باندې پوهه راکړي چې د قرآن وضاحت دا د حدیث او د سنت د رسول الله نه کیږي او د خوارجو عادت دا دی چې په ظاهره په قرآن باندې کومه خبره ذکر شي په قرآن کې بس په ظاهره باندې هغه خبره واخلي د خپل مفاد دپاره او بل دا چې شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله هغې به یو خبره کوله یو رساله یې لیکلې ده په هغه رساله کې هغه په خپله وضاحت کوي وایي چې کله زه پنجپیری وم په هغه وخت کې دغه دروغ ویل دا ګناه نه ګڼله مونږه مطلب دا چې دا دروغ چې کوم دی دا به مونږه ګناه نه ګڼله ځکه چې هغه فرمایي وایي زما په دغه درس کې
10,000 شاګردان وای مونږه پوسټرو باندې یا دغه شان خلکو ته به مو ویل چې زما په درس کې 10,000 11,000 شاګردان کینی یا 40,000 50,000 شاګردان په درس کې کینی، حالانکه ما سره 300-400 کسانو. مونږ به دروغ ویل چې پنځپریانو، ځکه چې دا پنځپریت کې دروغ ویل مونږ ته ګناه نه ښکارېدله. نو د شیخ رستمي هغه خبره اکثر اوس زمونږ بعض د کراچي مولیان شیخ منظور منگل صاحب حفظه الله هغه هم یو ځل درس کې وی چې شیخ عبدالسلام رستمی رحمه الله کے درس میں 40,000 اور 10,000 اتنے طلباء شرکت کرتے تھے، لیکن منظور منگل سے په نظر باندې به دغه رساله نه تیر شوی یا به دا رساله ورته رسیدلې نه وي کراچۍ ته، چې رستمي صاحب پخپله وایي چې کله مونږ پنجپریانو مونږ به دروغ ویل چې بای زمونږ په درس کې 10,000 او 40,000 کسان کینې، اعلان کې زمونږ په درس کې دومره کسان نه وو، بلکې دا به مونږ دروغ کوله او دا دروغ به مونږ ته ګناه نه ښکاره کېدله. نو دغه شان دي زه تاسو طالبانو ته هم وایم په طور د نصیحت باندې چې وګورئ دروغ دا ګناه ده، په دروغجن باندې د الله رب العالمین لعنت وریږي او دروغ د ګناه کبیره څخه ده. نو مطلب دا چې دروغ ویل دین اجتناب وکړئ، لکه ستاسو غوزین سازي داسې شوي وي چې باید دروغ ویل دا جایز دی، حالانکه دروغ ویل جایز نه دی بالکل. لکه وحدان صاحب ته هم وایم چې دروغ څخه کار مه اخله، دا اصل کې مذهب د کرامیو او دغه شان دی د معتزله، بلکې معتزله هم په دې باب کې ډېر ښه وله تاسو نه چې هغې هم دروغ ګناه ګڼل، خو د کرامي کم خلک چې هغې دروغ ویل دا جایز ګڼله. نو لهذا په بعض مسایلو کې تاسو د کرامیو په لار باندې روان یې او بعض مسایلو کې تاسو د معتزلو په لار باندې روان یې. نو دین ځان وساتئ، د مسلمانانو په لار باندې راشئ، د مسلمانانو په لار باندې تګ وکئ. الله رب العالمین به تاسو او ټولو مسلمانانو ته به هدایت ورکړي. چې کله مونږ دعاګانې کوو چې الله رب العالمین پنجپریانو ته هدایت وکړي، والله به انشاءالله هدایت به ورکوي. او بیا ټولو پنجپریانو ته د نصیحت په طور باندې وایم. وحدان صاحب بار بار په خپل کلیپ کې وایي زه به طور نصیحت وایم، نو اصل کې هغې خبره واورئ، هغې کې یو نصیحت هم نه دی، خو زه تاسو ته به طورې نصیحت وایم او دا نصیحت به داسې وي چې والله بالله ثم تالله که کوم یو انسان په دې باندې عمل وکړلو پنجپریانو انشاءالله تاسو ته به فایده میلاویږي. فایده میلاو نه شو بیا راشئ ما ته ووایئ چې تاسو روزانه 500 کرته یا که 500 کرته نشي ویلی 300 کرت، که 300 کرت نشي ویلی 100 کرت تاسو حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، درود شریف ورد وکئ. که تاسو ته هدایت میلاو نشو د الله په ذات باندې قسم بیا راشئ کم جرم تاسو وایي زه تاسو ذمہوار یم. صرف روزانه د اخلاص په بنیاد باندې ښه په توجه سره 100 پیرې یا 500 پیرې د الله په پیغمبر باندې درود ولېږئ او بیا د الله په دربار کې دعا وکړئ چې الله رب العالمین تاسو ته هدایت درکړي او که نه درکړي. که یې درې نه کړه راشئ ما نه زه مجرم یم ستاسو. دغه شان نصیحت باندې عمل وکړئ، انشاءالله الله به تاسو ته هدایت درکړي. د الله په دربار کې هیڅ کمی نشته چې الله رب العالمین کافرانو ته هدایت کولی شي، صراط مستقیم باندې راوستی شي. باید چې یو مسلمان چې هغه په څه مسایلو کې ګډوډ شوی وي، حق لار ورنه ورک شوی وي، نو زما پنجپریان وروڼه الله رب العالمین مهربان ذات دی. ستاسو د بې ادبي په وجه باندې چې الله تاسو نه کم لار روکه کړې ده، نو انشاءالله امید میشته که تاسو د الله په دربار کې دعاګانې شروع کړئ، تاسو د الله په دربار کې جړاګانې شروع کړئ، تاسو د الله رب العالمین په دربار کې ذکر او اذکار اهتمام وکړئ او تاسو د شپې صرف 2 رکعاته د الله په دربار کې ادا کړئ او د الله نه دعا وکړئ. قسم په الله چې الله تاسو ته هدایت درکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وایي، الله به خامخا تاسو ته هدایت درکړي پنجپري وروڼه. نو زه باید پنجپریانو ته هم وایم چې وسه موږ تاسو سره حسد او بغض نه کوو، بلکې تاسو د انسانیت په وجه باندې تاسو ښه احترام لرو مونږه. ځکه چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه روایت دی چې هغه فرمایي د الله په نسبت د خانه کعبې نه زیات احترام د خانه کعبې نه زیات احترام د یو مؤمن مسلمان دی. نو باید د ایمان په وجه باندې د مسلمانیت په وجه باندې تاسو ته هم مونږ د قدر او احترام په نگاه باندې ګورو. اگر که تاسو په څه مسایلو کې تاسو نه لاره روکه شوې ده، خو بیا هم زموږ کوشش دا نه وي چې مونږ تاسو سره مناظره په دې بنیاد وکړو چې جنگ جګړه جوړ شي، بیا مونږ دا ویډیوګانې دې دپاره کوو چې باید تاسو سره اختلاف جوړ شي. نه، مونږ دا دې دپاره کوو چې الله رب العالمین څه پته لګي چې زموږ په وجه باندې الله تاسو ته هدایت وکړي. الحمدلله ستاسو ډېر ملګري داسې دی، یو د سوات ملګري او بل د
مومن ملګری دی دغه شان د زمون کلی کې زمون په علاقه کې ډیر د ملګری چې الله رب العالمین زمون په وجه باندې هغه خلکو ته هدایت وکړله کوم حق لار چې ورنه روکه شوی الله رب العالمین واپس حق لار ته راوستو نو نور پنځپیران طالبانو ته هم وایم چې دغه کم نصیحتونه مې درته وکړله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود سلام وایي ذکر او اذکار وکړي 2 رکعات د الله په دربار کې وکړي جړاګانې وکړي الله به ان شاء الله تاسو ته لار درکوي سمه الله رب العالمین د ټولو پنځپیري حضراتو ته د اخلاقو په دایره کې د خبرو کولو توفیق ورکړي والله رب العالمین د دومره توفیق پنځپیریانو ته ورکړي چې دی په خپل د کلیپونو کې یا په خپل بیاناتو کې یا په خپل درسګاو کې د محبوب علیه الصلاۃ والسلام او د صحابه کرامو د اقوال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث څخه خبره وکړي الله رب العالمین د ټولو کسانو ته هدایت وکړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته